بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو کس خدا نه خواسته ځان قتل کی خودکشي وکي نو په داسې انسان باندې د جنازې مونږ او د غسل ورکول پکار دی او کنه د کشان د آخرت په د سره سم معامله وي الله به د مغفرت کوي او کنه. الدر المختار کی دی من قتل نفسه ولو عمدا يغسل ويصلى عليه به يفتى وان كان اعظم وزرا من قاتل غيره. د شریعت په نظر کې کو یو انسان ځان قتل کی خودکشي وکړي نو یو جرم عظیم کې دا مبتلا شو، خو لیکن د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا خودکشي والا انسان د دایره اسلام نه خارجيږي نه، دا کافر کیږي نه، بده سره عند الله مجرم دی، خو لیکن دا هم په خپل مسلمانې باقی پاتې دی. په بعضو آثارو کې په بعضو روایاتو کې دا غي نه دا فهم کیږي چې داسې انسان باندې زجرن جنازه نه د کول پکار چې نور خلق د داسې قسم عمل نه منشي او یریږي. خو لیکن فقهاو لیکلي دي کو چرته دا انسان خودکشي وکړي نو د باندې لبا غسل هم ورکول شي، د جنازې مزب په هم کول شي او بدغه باندې فتوا هم ده. راجح قول دا دی چې جنازې مزب په کول شي، غسل به هم ورکول شي. پاتشه د اخرت په اعتبار سره د مغفرت مسله نو دا د رب ذوالجلال معامله ده د سره، خو لیکن چونکه بدی عمل سره خدا مجرم دی، کافر نه دی، او د کافر د پاره همیشه عذاب دی په جهنم کې، د مسلمان د پاره همیشه عذاب په جهنم کې نشته. کو مسلمان خدا نه خواسته د خپل بد او اعمالو په وجه جهنم ته لاړ هم شي نو د خپل اعمالو په قدر چې څومره د الله رب العزت خوخی اقمر سزا به اخري، دا غي نه پس به د الله په خصوصي فضل سره دا د جهنم نه رو وستل شي او جنت ته به داخل کړي شي. نو د باره کې هم دغه فیصله ده چې کله دا د خپل جرم سزا اخري نو رب ذوالجلال به په خپل فضل سره د جهنم نه روباسي او جنت ته به داخل کی، ځکه مسلمان دی او کلمه ویلې ده. والسلام.